وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مفاتيح الجنة شهادة أن لا إله إلا الله. وعن عثمان رضي الله تعالى عنه قال إن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي حزنوا عليه حتى كاد بعضهم يوسوس قال عثمان وكنت بعضهم فبين أنا جالس مر علي عمر وسلم فلم أشعر به فاشتكى عمر إلى أبي بكر ثم أقبلا حتى سلم علي جميعا فقال أبو بكر ما حملك على ألا ترد على أخيك عمر سلامه قلت ما فعلت فقال عمر بلى والله لقد فعلت قال قلت والله ما شعرت أنك مررت ولا سلمت قال أبو بكر صدق عثمان قد شغلك عن ذلك أمر فقلت أجل قال ما هو قلت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن نسأله عن نجاة هذا الأمر قال أبو بكر قد سألته عن ذلك فقمت إليه وقلت له بأبي أنت وأمي أنت أحق بها قال أبو بكر قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نجاة هذا الأمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل مني الكلمة التي عرست على عمي فردها فهي له نجاة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دا حضرت معاذ بن جبل او بیا ورپسې د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہما ورپسې بیا بل حدیث کی د حضرت مقداد دی پر روایت باندې یو دو درې احادیث دی وخت کې معول وستل په دې احادیثو کې چې کوم مضمون بیان دی هغه دا چې دا کلمه د شهادت چې لا اله الا الله محمد رسول الله دا د دې مثال د هغه کور دی اسلام د کور سره مثال شي چې هغه ته بهر نه جرنده لګیدلی او سړی ورته ورننوځي چې د دې کور ته ورننوځم د هغې دپاره اولنی کار هغه جرنده به کلاوهل غواړي. نو د اسلام د آبادۍ چې څومره ښکلا ده څومره حسن دی څومره په هغې کې دننه خوند او مزه ده او هغې ته د ورنوتو شوق دی نو د هغې اولنی کار دا دی چې هغه به په چابۍ جرنده کلاوي او جرنده د اسلام د آبادۍ هغه په لا اله الا الله محمد رسول الله د اقرار باندې کلاویږي. په دې وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې د اسلام د آبادۍ چابي چې ده نو هغه لا اله الا الله محمد رسول الله د دې کلمې اقرار کول او دا بار بار ویل دي. په دې وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم یو بل ځای کې فرمایي چې سړی ذکر هم کوي نو افضل الذکر لا اله الا الله بهترین ذکر دا دی چې سړی دا خبره په خولې باندې بار بار وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. د ذکر په طور باندې هم وایي ذکر دی خو د ذکر نه علاوه دا هغه چابي ده چې په دې باندې سړی د اسلام آبادۍ ته ننوځي. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو د دنیا نه لاړو نو حضرت عثمان حضرت ابوبکر حضرت عمر حضرت علی رضی الله تعالی علیهم اجمعین دا ټول چې دي نو د دې غم چې و نو هغه داسې غم و لکه څنګه چې په کور کې سړي ته خپل بچی وفات شي خپل ابۍ دادا وفات شي نو د سړي نه بیا په دې زمانې کې هم ډېرې مودې پورې هغه ابۍ دادا نه هېرېږي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خو هغه هستي و چې هغه د ابۍ دادا نه صحابه کرامو ته ډېر ګران و په دې دور کې موږ ته ګران دی الله دې راته دغه محبت نصیب کی. نو د هغه په وفات باندې صحابه کرام ډېر زیات خفه وو. حضرت عثمان یې خو د دوو لوڼو خاوند و اول یوه بیا بله په دې وجه حضرت عثمان ته به ذوالنورین خلق وایو هغه به د نورو په نسبت باندې ډېر خفه و
نو هغه خپله قصه په خپله کوي. زه یو ځل په یو ډبه ناست وم، حضرت عثمان رضی الله عنه فرمایي چې زه په یو ډبه ناست وم، په دې کې حضرت عمر د ما په خوا تېر شو، ما ته سلام کړی خو ما نه دی اورېدلی، ځکه زه په خپل سوچ کې ناست وم. نو هغه چې لاړ نو حضرت ابوبکر ته ګیله وکړه چې یاره په عثمان باندې رالم او عثمان زما سلام وانه غوښتو چې په څه به رانه خفئ. د صحابو د عادت و چې هغوی به د یو بل سره بار بار میلاوېدل او د معمولي بېروخۍ په نتیجې کې به هغوی دا محسوسوله. نو فورن ابوبکر ته ګیله وکړه رضي الله عنه چې یاره عثمان به زما نه په څه خفئ. هغه وی ولې به خفئ، ده چې ورشو ورپسې په څه خفه دی. نو حضرت عمر یې بېرته راوستو، د عثمان خوا له دواړو کېناستل، سلام یې پرې وکړو. حضرت عثمان وی ما نه ابوبکر تپوس وکړو هلکه ستا د عمر نه په څه خفه رضي الله عنه. وی مې زه خو ته خفه نه یم. وی ما ته وی چې دی په دې لاره روانو تا ته سلام وکړو، تا سلام ولې وانه غوښتو؟ وی ما ورته وی ما نه دی اورېدلی، ما نه دی عمر لیدلی چې په دې لار تېر شو، کله تللی؟ نو حضرت عمر پوه شو چې یاره زما خو ځای نه یم لیدلی. نو په دویم تپوس کې رانه دا تپوس وکړو چې څنګه دی نه دی لیدلی؟ وی ما ورته وی چې یاره زه په څه کار کې مصروف وم، په ذهن مې تللی او په بل دغه کې په یو غټه مسله مې سوچ کاوه، نو د چا په خبرو نه یم پوه شوی. نو هغه به دې تپوس کړی چې مسله څه وه چې ته دونه بېروخه کړی؟ نو یاره موږ به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ډېر تپوسونه کول، خو دا یو تپوس رانه پاتې شوی ما ته نه دی کړی چې آخري د نجات هغه آخرینې سلسله څه شی دی چې هغه موږ وکړو چې موږ پرې د جهنم د اور نه آزاد شو؟ دا تپوس مې ته نه دی کړی، هغه اوس دې چې چا نه وکړم. نو حضرت عمر ورته ووایي چې خفه کېږه مه، دا تپوس دې ما کړی. ما د پیغمبر علیه السلام نه تپوس وکړو چې ای د الله پیغمبره د دې جهنم نه به خلاصېږو څنګه؟ دا جهنم د خلاصي هغه چابي راته وښیه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وفرمایل چې کوم سړي دا کلمه قبوله کړه چې لا اله الا الله محمد رسول الله، همې د زړه نه قبوله کړه مستيقنا بقلبه، او مې په ژبه باندې بار بار د هغې تکرار کاو، نو دا سړی چې دی نو چې کوم ما خپل تره ته ویلي و چې دا ووایه الله به دې بچ کړي، زما تره نه و منلی. نو زما تره چې کومه کلمه نه وه ویلې او دا کلمه د دې دنیا بل څوک ووایي او هغه کلمه د لا اله الا الله محمد رسول الله، نو بس هغه ته به نجات میلاویږي. حضرت مقداد رضی الله عنه فرمایي چې پیغمبر علیه السلام زمونږ په مخ کې یو ځل داسې ووې چې ګوره دا جزیرة العرب کومه کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موجود دی، کوم ته چې موږ په دې وخت کې عربستان ورته وایو، چې په هغې کې سعودي او دوبۍ او دا ټولې علاقې د اردن او شامه پورې شامل دي. په دې کلي کې به په دې وطن کې به داسې کور پاتې نه شي چې په هغه کور کې به د اسلام بولبالا نه وي. اوس خو څوک مني او څوک نه مني، زه به یم یا به نه یم، خو د اسلام دا دعوت به هر کور ته رسي او هر کور والا به مني، که په خوښه مني او که په زوره مني. پښتو کې خلک وایي ان کرے که پین کرے، دا پټی به شین کرے، که مني او که نه مني. که چا د عزت سره قبول کو هم به دا کلمه مني، او که چا د عزت سره قبول نه کو په ذلت سره به مني. ذلت مطلب دا چې اسلامي حکومت به دی به پکې د خپل کفر د اوسېدو ټیکس جمع کوي، نو دا به خامخا دې خلکو ته رسي. بیا یو بل صحابي دی هغه فرمایي وهب ابن منبه، هغه وایي چې دته چا ووایي حضرت وهب ته، او بیا هغه وایي پیغمبر علیه السلام نه چا تپوس وکړو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خو موږ ته نصیحتونه کوې او دغه شانې چېرې د موږ وروستانه چې د جنت چابي. نو وهب ابن منبه خپله قصه کې وي د ما نه چا تپوس وکړو چې چابي د جنت چې د لا اله الا الله ده، نو بس خو چې سړی کلمه ووایي چې لا اله الا الله جو خبره ختمه شوه. نو وهب ورته ویلی دی چې تا داسې چابي لیدلی دی چې په هغې کې دا دغه پکې نه ده اواره سوارې، په چابۍ کې خو دا بعدې دی جووري بعدې دی پکې نیغي با خو سیرول کوي. نو هغه چابي ما نه ده لیدلی چې بلکل اواره وي، په هغې کې خامخه خونګي. نو دا د اسلام دا کلمه ویل دا چابي ده، خو په دې کې خونګي شته، جهادونه پکې شته، حجونه پکې شته، زکاتونه پکې شته، منځونه پکې شته، چې دغه دې کول نو دا چابي به تا ته دغه جرنده کلاو کي. خو که دغه دې نه کړي
دغه د سختي د اسلام د پاره نه برداشت کړي، د اسلام عبادات معاملاتو باندې نظر نه ساتلی، نو بیا چابي خدا خود النجات سبب بیا نه ګرځېږي. په دې وجه دا ونه وایه چې یوازې په خولې باندې به سړی اقرار وکړي اخلاص بشي. د کلمې طیبې تقاضې چې کومې دي هغه د اسلام ښایسته اعمال دي، اعمال چې دي نو هغه به سرته رسوي. دا د څلور احادیث دی وخت کې ما ولوستل، الفاظ یې ورسره هم زده کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. وعن معاذ بن جبل، د حضرت معاذ بن جبل رضی الله عنه نه روایت دی، قال دی وی چې قال لی رسول الله صلی الله علیه وسلم، ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې مفاتيح الجنت د جنت چابیانې هغه د شهادت الله اله الا الله، دا گواہی ورکول چې د الله نه علاوه بل څوک د عبادت قابل نشته. او حضرت عثمان رضی الله عنه نه روایت دی، قال دی وی وعن عثمان رضی الله تعالی عنه، د حضرت عثمان رضی الله عنه روایت دی، قال دی وی ان رجالا سسړیو من اصحاب النبي صلی الله علیه وسلم، چې د نبی صلی الله علیه وسلم ملګریو، حين توفیا کله چې وفات شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم، حزنوا دغه خلق ټول خپو علیه په وفات د پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې، حتی قریب واقع حتی تر دې کاده چې قریب و بعضهم چې بعد ردوی ته یوسوسو شیطان به ورته پټې پټې وسوسې اچېلې. قال عثمان وی وکنت بعضهم، زه په هغو سړو کې یو وم، فبینا انا جالس زه ناست وم، مر علی عمر، زما په خوا عمر تیر شو، وسلم او سلام یې راباندې وکړو، خو فلم اشعر به، زه خبر نشم د ده په سلام باندې. پشتکا نو هغه شکایت وکړو عمر الی ابي بکر، ابو بکر ته رضی الله عنهما، ثم اقبلا، بیا دواړه زما خواله رالل، حتی تر دې چې سلما سلام یې وکړو علی په ما جمیعا ټولو. فقال ابو بکر راته وویل ما حملک، څه چل باندې شوی علا په دې وخت کې الله ترد چې تا واپس نه کو، جواب دې ور نه کو، علی اخیک رور عمر ته سلام. قلت ما ورته ما فعلت، ما دې چل نه دی کړی. فقال عمر ورته بلا نه کړی دی، دغه چل یې وکړو. والله زما دې په الله قسمي لقد فعلتها، تا دا چل کړی، ما سلام جواب دې نه دی راکړی. قال نو دا عثمان وی قلت ما ویل عمر ته او ابوبکر ته چې والله ما شعرت، زما دې په خدای قسم ما زه نه یم خبر شوی انک مررته چې ته زما په خوا تېر شوی، ولا سلمت، او نه دې نه خبر شوم چې تا په ما سلام کړی. قال ابوبکر وویل صدق عثمان ټیک وی، قد شغلک عن ذلک، ته د دې سلام نه غافل کړی وې، عن ذلک ردینه امر، خبرې سکار کې مشغول وې. فقلت ما وی اجل آو، قال غرت ما هو، هغه کم کارو؟ قلت ما وی توفى الله تعالی، روح غست الله تعالی نبیه د خپل پیغمبرنا صلی الله علیه وسلم، قبل مخکې ان نسأله چې موږ ته تپوس کړی عن نجات هذا الامر، د دې کار د خلاصي. قال غرت ابو بکر وی قد سألته، ما ته تپوس کړی عن ذلک دې خبرې. فقمت الیه، ته ورپاسېدم دغه خواته، وقلت ورته مې وویل بأبي انت و امي، زما د ابۍ دادا ستانه او زما مور او پلار دې ستانه قرباني، انت احق بها، ته ډېر مستحق یې لدې. قال ابو بکر راته وویل قلت ما ورته وویل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، ای د الله پیغمبر، ما نجات هذا الامر، د دې دین د دې د خلاصي سبب څه ګرځېږي؟ فقال هغه راته وویل چې من قبل، چا چې قبول کو مني زمانه الکلمة، هغه کلمه د توحید، التي هغه کلمه عرضت على عمي، چې هغه پیش کړې و ما خپل تره ته ابو طالب ته، فردها هغه نه ومنلې، فهي نو دغه کلمه له د دې سړي دپاره به نجات، د نجات سبب. وعن المقداد، او د مقداد رضی الله عنه روایت دی، قال دی وی انه سمع رسول الله صلی الله علیه وسلم، چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه په خپله اورېدلی دي، یقول ویل وی لا یبقى، نه به پاتې کېږي علی ظهر الارض، په شا د ځمکه باندې، بیت مدرن، یو کور د خټې، ولا وبرن، او نه د وړو، الا ادخله الله، مگر نه باسي به دې کور ته الله تعالی کلمة الاسلام، کلمه د اسلام، بعز عزیز، که د زورور د زورورتیا سره وي، وذل ذلیل، او که د ذلیل د ذلیلتیا سره وي، اما یعزهم الله، یا به ول الله تعالی په دې کلمه عزت ورکړي، فجعلهم من اهلها، نو هغه به د دې کلمې خاوندان شي، او یذلهم، یا به یې ذلیله کړي، فیدینونه، نو دا به دین شي لها د هغې لپاره، دا خلک به دې کلمې ته راکاږه شي. فقلت ما ورته وویل یکون الدین، شي به دا دین کله ټول لله، بیا د الله تعالی. بیا حضرت وهب وی ابن منبه
قیل ویلی شو له دته الیس لا اله الا الله مفتاح الجنه ولې دا لا اله الا الله د جنت چابي نه ده څه قال نو هغه ورته وی بلا ولې نه ولکن خو لیس نشته مفتاح داسې چابي الا مگر وله د هغې چابی اسنان هغه غاښونه غوندې فإن جئت کتا راوړو بمفتاح داسې چابي له چې په هغې کې وو اسنان غاښونه نو فتح له چابي د جرنده به دله کولاو کي والا او که داسې چابي دې راوړه چې غاښونه پکې نه نو لم یفتح لکه بیا به ګورلی دله چابي به وي خو جرنده به نه کولاوئ نو دغه شان موږ او تاسو له هم پکار دي چې د کلمې بار بار د توحید د لا اله الا الله محمد رسول الله د ایمان نه وروسته بیا د دې بار بار ذکر هم کوو د دې نه بهترین ذکر نشته او بیا د کلمې تقاضې پوره کړو چې نه چې په دې چکر کې پرېوځو چې بس کلمه مې ویلې ده او په خندا باندې به جنت ته ځو بلکې د کلمې څه تقاضې دي چې تقاضې پوره نشي نو چابي خو به وي خو د نجات سبب به نه ګرځېږي الله تعالی دې دا زمونږ اقرار د کلمې توحید او بیا د عمل صالح دا شکلونه الله تعالی دې زمونږ د نجات سبب وګرځي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین